بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپور ستاسو په خدمت کې د نجیم آباد هغه سیمې نه حاضر دی کتونکو چې یا هغه ډاګه وه چې داسې پنډونه پرې پراته وو، سودا پرته وه، مور او لور ډېر په پریشانۍ کې وو. او نن موږ هغه کور ته راغلي وو، سر په سوري شو یو بل خاندان، یو بله مور او لور 12 کاله در په در خاورې په سر څنګه ژوند یې د کړمو سره تېر شو. حقیقت دا دی چې هغه ژوند داستانونه موږ واورېدل. یو میاشت سفر وروستو نن موږ هغه کور کې دننه یو. بلکل 40 ورځو کې دا کور جوړ شو. 40 ورځو کې 4 مزدورانو او یو ورکې ګلکارو. الله ته وړاندې و موږ دغه خبره کوله چې غوره دا پیسې دا زهر دي، دا د یو کونډې کور، د یو یتیمې کور، د یو بې سهاره کور جوړېږي. بس الله ته مرسه پرېښي. 40 ورځو کې 3000 بلاکو لګېدل، چت واچولی شو، پرش واچولی شو. پرش په چونکې په دې بره پرش نه دی، لیټرین، کچن، چوکاټونه، ډکون 100,000 پورې په دې په ډکون رالی کور جوړ شو. نن هغه زنانه ناستې، نورې خبرې نه کوم، څومره اخراجات رالیل، خو کتونکو یو دا خبره کوم چې موږ ته د چت پیسې پاتې دي، موږ ته د ډکون پیسې پاتې دي، موږ ته د سټاک والا څه پیسې پاتې دي. دې کې ورونه لګول دي، یخني ده، نور څوک شته دی نه چې دې کې ورونه لګو. دې کې پرش کول دي، پلستر کول دي. نو دغه ټولې خبرې به کوم کړم وروړه، تاسو هر څه ولیدل، ستاسو د وړاندې دي. هغه مور سره به خبرې اترې کوو چې یو میاشت سفر مشرانو کشرانو علب خان صاحب کرا موږ یو میاشت تېره کړه او زموږ هلته ډېر زیات عزت وشو او ډېر قدر. او علب خان صاحب یو داسې انسان دی چې رحمدل انسان دی. د هغه کور والا خدای دې ولې دې اجر ورکړي. د هغه کور والا موږ په کټ کې کینولو او په خوله کې راله راکوله. زموږ علاج او زموږ دوايانې زموږ ټوله خرچه په علب خان صاحب وه. او نن یې موږ مور او لور راوستو او موږ یې د سر چت پیدا کړ او موږ یې په خپل کور کې کینولو. نو خدای دې د دې اجر والا ورکړي، د هغه بچو له او د هغه کور والا له. او چې چا ما سره مدد دا راته ووایه چې هغه ټیم مو چې ډاګه وه اوس ډېره خشته وخت او ډېره د خوشحالۍ ده چې د علب خان صاحب د کوره راتلم نو زما خوله له خندا نه راغونډېده. ډېره زیاته خوشحاله لور مې د هغې پسې خفه وه، هغې وله ډېره زیاته مینه ورکړه. نو لور مې د هغې په کور پسې خفه وه، موږ دې ځای نه نوځو. ما ورته زموږ کور تیار شو او چې تلو نو هغه وخت هم راته مخکې کېده چې موږ لوغړېدو توغړېدو او په اسره ګرمۍ کې موږ کور ته بوتلو. او چې چا زما دې کور کې مدد کړی دی، چا امداد کړی دی، نو خدای پاک دې هغې له دې اجر ورکړي او الله تعالی دا په هغه ځای کې په کار کړي، په هغه تنګ ځای کې چې کوم ځای کې اړخ لګي. او چې زما څه دغې تاسو بس علب خان صاحب سره مشوره کوئ، دا زما مشر دی، زما الواد دی، زموږ ذمهوار بس دی دی، د دې کور ذمهوار هم دی دی، ځکه چې زموږ د الله سره ده. بس تاسو علب خان صاحب سره مشوره کوئ. صحیح. نن څنګه چې څه بقایجات یا خلکو ته څه اپیل کړی دی، خلکو نه ته څومره پورې مطمئن یې څه په دې موخه؟ بس زه خو چې چا مدد کړی دی نو زه خو وایم خدای پاک له دې والا اجر ورکړي او کوشش تو وکړي چې لږ مدد را سره نور وکړي چې زموږ دا کورس پوره سیټ شي. صحیح. کتونکو دې سره سره خو څوک ډایرکټ راځي نو دا کور دی، دوی سره میلاوېدی شي، خو څوک موږ له راځي نو موږ سره میلاوېدی شي. دغه هېڅ خبره نه ده. دا پروس په قیامت باندې څنګه چې زه بار بار وایم چې ذمهوار یو در څه دغه کور جوړ شو، تر کومې چې دوی ژوند دی دغه کور کې به دوی ژوند کوي، چې تر کومې دا زنانه ژوندی وي. د دوی د ټول کفالت ذمه الله پاک اخیستې ده او موږ یې د هغې نه پس چې کوم دی
د دوی باري دا زمونږ په دغه کې 21م کور دی چې دا خدای پاک سر ته ورسو به دا تیار دی په دې کې نور څه نشته دي دا قرضونه دا هم خدای پاک ختم کړي په در کې هېڅ کمي نشته او دا سلسله به رواني خو څنګه چې د مور وي چې لور مې خفه ده هلته مینه راکړې شوه او ډېره زیاته چې کومه ده نو هغې سره هم لږې خبرې اترې کوو او مستقبل کې هغه دا هم وایي چې زه به یو ښه تعلیم حاصلوم ښه نوکره کېږم به نو هغې تعلیم اخراجات به م انشاءالله برداشت کوو خو نور خلک داسې بعضې تپوسونه کوي څوک وایي موبایل نمبر یا څوک څه وایي نو ته په دې څه وایي نه موبایل زه کور کې نه ساتم نه موږ سره موبایل شته د موبایل کار زه بالکل نه کوم یو به زما د لور په لالچ کې څوک دغه نه کوي چې لور مدد ورکوو چې لور لالچ دي زه په لور تعلیم کوم او که خیر انشاءالله تعالی زه یم چې زه خپل لور نه ډاکټره جوړه کړم انشاءالله ضرور نو کتونکو دغه سلسله یو بله خوشحالي یو بله مور خوشحاله انشاءالله دا سلسله به روانې څنګه چې ما ذکر وکړو چې دا زموږ د غریبانانو یو بل پراجیکټ سرته ورسېده او دا به د غریبانانو دپاره وي د بل چا دپاره نه چې دې کې به بل څوک وي انشاءالله دې کې به غریبانان ژوند کوي په چا چې سختې وي هغوی به پکې ژوند کوي دوی به پکې ژوند کوي تر کومې چې دوی ژوندي وي کور دی انشاءالله دا سلسله به روانې او دا هر څه چې کوم دی دا مکمل شو او دا سلسله چې کومه ده نو بس اوس په دا نور عمر څه چې کوم دی د دوی د وړاندې به دا کور جوړو دا فرش هر څه به کوو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ دغه ټولو ملګرو یو جې خان مننه چا چې زموږ سره کومک کړی چا چې زموږ سره مرسته کړې ده دا یې خلکو مننه چې په دوی باندې خفګان څرګند کړی دی دوی لپاره دعاګانې کړي او دا ویډیو یې شیر کړې ده دا یې خلکو مننه چې موږ سره ټلیفون کړی دی او موږ ته یې ویلي چې موږ له خپل کور ورکوو زموږ کور شته دی زموږ ځای ته دې راشي دغه ټولو مننه کوم چا چې څنګه په دې کور کې په دې ځای کې زموږ سره مرستې کړي دي او نن هغه ماشومه چې کومه ده خفه به دې ده چې بس دا هغه ځای غمینه او انشاءالله دعا به ورله کوو چې مستقبل یې ښه شي او د مستقبل د ښه کېدو لپاره به زمونږ ښه پوره کومک وي خو د ستاسو په مرسته ستاسو په ملاتړ باندې ځکه چې دا سم کېږي دا د ستاسو په مرسته باندې کېږي نو انشاءالله دا سلسله به روانئ همدغه شان غریبانانو ته یم چې چېرته هم د باندې سختي وي رابطه کولی شي انشاءالله زه برتاظر یم او د الله نه مې دا امید دی په الله مې دا یقین دی چې ستاسو مسلې به د خل طرف ته ځي نو انشاءالله دا بل پراجیکټ چې کوم دی تاسو ته مې وښوده هر څه مکمل ورسره دا خان صاحب ته ډېر ځکه دا خبره دروغ شوه زه ډېره زیاته ملامت یم خو بس خدای ما د پرون پته لګېدله یو ورځ مخکې ستا د کړې نه او د دې معافي راته الله وکړي او د دې قیمت ما نه غواړي
لکه د 2 ملو 10,000 روپۍ ما نه غواړي. ان شاء الله دغه مو شي کتونکو دا دې خبره وي ماته یو کډه چې وروړله یو ورځ مخکې ماته پته ولګېدله خو بس خبرې ترې شوي دي کور جوړ شو دا حقیقت دی چې 12 کاله در په در 12 کاله کې خپلو خپلوانو تپوس نه دی کړی 12 کالو کې د هر چا لاس اخیستی و 12 کالو کې دغه ماشومې صرف چپس خوړلی 12 کاله کې د دوی ژوند څنګه تېر شوی دی هغه بس مونږ ټولې قصې اورېدلې دي او هغه شپه هم ماته یادېږي چې د دوی د علاج معالجې دوی سره 300 روپۍ نه وي انشاءالله نوره به پرې دغه سختۍ نه راځي دا سلسله به روانې په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ